أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى آيات نگوری إلى الذي أغكستا حاج چباسی کولو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربه فبارد رب داغکی ألم ترى آیات نگوری إلى الذي أغكستا حاج چی چیر چاڑی کو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربه فبارد توحید رب داغ کی ان پدی وجہ آتاه اللہ چور کری وا اغتا اللہ پاک الملک باچاہی اذ قال کلا چو فرمائل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب زما اغزاد تے یحیی چی جوندی کول کئی ویمیتو امر کول کئی قالا نؤویل اغا کافر انا اوحی زو جوندی کول کوما و امیتو او زمر کول کوم قالا او فرمائن ابراہیم علیہ السلام قال ابراہیم او فرمائن ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ پس یقینا اللہ پاک یأتی بالشمس روباسی نور من المشرق دا مشرقنا فأت بها نراولت دا نور من المغرب دا مغربنا فبهت الذی پس حیران کړي شو هغه کس کفرو چې کفر کړو والله او الله پاک لا يهدي هدایت نکي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته او یا آیا سوچ تنری کړي کلذي هغه کستا مره چې تیر شو علی قريه په یو کلی باندې وهي خاویه او دا کلی را پریوته علی عروشها پخپلو چتونو باندې قالا نو فرمایل دغه کس مفسرین وی چې دا عزیر علیہ السلام قالا او فرمایل عزیر علیہ السلام ان یحیی سرنگ برا جوندی کوي الله پاک هذه دا کلی والا قال او فرمایل عزیر علیہ السلام ان سرنگ با یحیی را جوندی کوي هذه دا کلی والا الله والله پاک بعد موتها پس د مرګ د دینا فاماته الله نمړ اوساتو اغلر الله پاک 100 عام سلکالا ثم بعثه بیر جوندې کړو قال انو الله فرمایل کم لبستا سونه ایثار شوی ته کم لبستا سونه وخت تیر کړو قال او فرمایل عزیر علیہ السلام لبستو وخت می تیر کړی دی یومن یو ورځو او بعض یومن یا صحیح صد ورځو قال او فرمایل الله پاک بل لبستا بلکہ وقت تیر کړی دیتا 100 عام سلکالا فانظر نو ګورا الی طعامک خپل خوراک تدی او شرابک او خپل سکاک تدی لم یتسنا وقت پینری تیر شوی لم یتسنا ندی خراب شوی دا وانظر وګورا الی حمارک خپل خرتدی سورلی ور سره ولنجعلک دې د پاره چې وګرځو مونږ ته آیت للناس نخا د پاره د خلکو یا خدغه معنا شو چې وو زائد دی ولنجعلک دې د پاره چې وګرځو مونږ ته آیت للناس نخا د خلکو د پاره یا فعل پټه وا دا کارونه مونږ وکړو لنجعلک دې د پاره چې وګرځو ته آیت للناس نخا د پاره د خلکو وانظر او وګورا ال العظام اډوکو د دې خرتا کیف ننشزها سرنګ را پورته کوم د اډوکی سرنګي خوځو مونږ د اډوکی ثم نکسوها بیا اوغندو مونږ د اډوکو ته لحمن غخا نو الله رسول را ژوندې کړه فلما تبینا کلا چې ښکار شو له دی عزیر علیہ السلام ته طریقہ درا ژوندې کولو فلما تبینا کلا چې ښکار شو له دتا طریقہ درا ژوندې کولو قال نو فرمایل عالمو پوشم ان الله چې یقینا الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والا دی قال دو فرمایل عالمو پوه شوم پلی دو سرا ینوس میولی دو په خواخو ملي دلی نو چې الله څنګه مړي راځي کوي قال دو فرمایل عالمو پوه شوم پلی دلو سرا ان الله چې یقینا الله پاک پارشی باندې قدیر پورا قدرت والا دی پورا وس والا دی وایس قال ابراهیم
او کلا چې فرمایل ابراهیم علیہ السلام ربي رب زما ارینی او خایماتا کیف تحیی الموتى سرنګ برا ژوند کې تمړي قال الله فرمایل اولم تؤمن آیا یقین نشتا قال او فرمایل ابراهیم علیہ السلام بلا ولنو یقین خمشتا ولکن لیکن لیطمئن دې د پارا چکلک شي قلبي زړه زما قال او فرمایل الله پاک فخذ اربعه انسا سلور من الطير د مرغاننا سلور مرغان راونیسا فسرهن نو ټوټي ټوټي کاغ مرغان الیک د ځان سره ثم جعل بیاکیدا علی کل جبل پہر غر باندې منهن د دې مرغانونا جزءا ټوکړه ټوکړه ثم ادعوهن بیا आवाज کدي مرغانو ته یاتینکا راجبتا تساین پمنډ باندې ابراهیم علیہ السلام دغه کارو کړ چې مرغانو ته आवाज وکړو الله مرغان را ژوند کړو او هغه پمنډ منډ راتلو وعلم او پوشا ان الله چې یقینا الله پاک عزیز غالب دے زور ور دے حکیمن حکمت والا دے